لغت العربیه د هغې چې کوم مدرس دی او د دې مدرسې چې کوم صدر مدرس دی مفتي علي حیدر خلیل صاحب سره به زه خبرې اترې کوم، خو د هغې نه مخکې زه د دوی لږ تعارف پیش کوم. دی د جامعه دارالعلوم کراچي د مفتي تقي عثماني صاحب د مدرسې نه فارغ دي او عربي لهجه داسې را چې تاسو پوهېږئ یو عرب خبرې کوي، او د دې نه علاوه چې کله انګلیش شروع کړي نو د انګلیش ایکسنټ او لهجه داسې را ته پوهېږئ یو اهل زبان انګریز والا خبرې کوي. نو ډیر زیات د فخر خبره داره او بل ډیر د جذبي او متحرک هم دی، د جذبي خاوند دی او د ټولو نه د فخر خبره داره چې دا زما د ترور زوی دی او زه د دوی د ماما زوی. او دې نه علاوه دی په یو د دې ملک په یو معروف اداره البرهان چې د مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب دا په دې سوشل میډیا باندې ډیره مشهوره ده، دی په هغې کې ویکند کلاسز اخلي، یعنی هفته اتوار په هغې باندې کلاسز اخلي. نو زه اوس د هغوی سره خبرې کوم، د هغوی رای معلومومه. مفتي علي حیدر خلیل صاحب چې هغوی موږ سره دغه وکړي د دې دورې باره کې خپل رای اظهار وکړي چې دا دوره تاسو په کوم بنیاد شروع کړله او څه صورتحال دی. بسم الله الرحمن الرحیم. دا دوره خو جی مونږ په دې بنیاد سره شروع کړله چې زمونږ طلبا د علم نه فارغ شي، نو ما چې مونږ د عربي د فنونو سره سره چې کوم دی عربي لغت کې هم مهارت حاصل کو، چې مونږ هر چا سره چې کوم ځای کې هم نه په هر طریقې سره په عربي کې خبرې کولی شو، ځکه عربي د قرآن کریم او د احادیث الرسول صلی الله علیه وسلم ژبه ده. نو پکار دادي چې مونږ عربي زده کو، چې کوم طالب علم په عربي باندې دته مهارت وي نو دا په قرآن او په حدیث باندې او په فنونو باندې ښه پوهیږي. دویمه خبره دا ده چې عربي ژبه چې کومه ده نو دا یو عالمي ژبه ده، نو طالب علم ته په هغه لحاظ باندې آساني وي. او زما خپل سوچ دا دی چې مونږ چې کوم فاضل زمونږ چې کوم فاضلین دي یا نوې فاضلین تیاریږي، نو دا مونږ د یو کلي او د یو ضلع او د یو صوبې دپاره نه تیارو، بلکې مونږ یو عالمي مبلغ تیارو چې په ټوله دنیا کې د آواز خور شي، ځکه نن دنیا چې کومه ده یو ګلوبل ویلیج دی. نن چې زه دا کمې خبرې کوم نو کیدی شم دا خبرې په 10 منټه بعد چې کوم دی په امریکا، کینیډا وغیره کې زموږ چې کوم خلق دي، زموږ چې کوم متعلقین دی هغوی اوري. نو په نن سبا زمانه کې داسې یو مبلغ پکار دی، یو عالم چې هغه ته تقریبا په 2 ژبو باندې خامخا مهارت حاصل وي. یو انګریزي چې په ټوله دنیا کې دا یو انټرنیشنل لینګویج دی، ټوله دنیا ته د هغه خبرې رسیږي، او عربي هم چې د قرآن او د حدیث نه هغه استنباط کولی شي او په اسانه باندې هغه پوهیږي. نو په دغه سلسله کې موږ دا دوره قایمه کړې ده او الحمدلله موږ سره په دې کې چې کوم دي نو 15 پکې فاضلین دي، علما کرام دي، متخصصین هم دي، او داسې چې کوم دي نو سادسه، سابعه، خامسه زیاته فایده ورته کېږي الحمدلله. حاجي مفتی صاحب تاسو د انګریزي باره کې خبره وکړله، نو یو سوال مې ذهن ته دا راغی چې د انګریزي د دورې باره کې تاسو څه خیال لاسې شته چې د طلبه کرامو ته تاسو انګریزي وښایئ علما کرامو ته؟ او ان شاء الله تعالی راتلونکي کال کې باقاعدګۍ سره به موږ د یو کال کورس کوو، هغه به ان شاء الله تعالی په هغې به موږ طالب علم چې کوم موږ سره راځي هغه به انګلیش لینګویج مطلب 100% به هغه زده کوي ان شاء الله. عربیک لینګویج به 100% زده کوي، صحیح طریقې سره به هغه پوهیږي، هغه به چې کوم دی نو تقریر کولی شي په هغې کې، هغه به چې کوم دی نو کتابونه کتلی شي. یعنی مطلب د لینګویج چې کوم څلور چې کوم دغه دي listening speaking, writing and reading، دا څلور مهارات به هغه ته انشاءالله تعالی حاصلیږي. نو داسې انشاءالله تعالی د ټول یو مکمل خیال مشته دی چې انشاءالله تعالی راتلونکي وخت کې دا قایمه کړو که خیر. الله دې ستاسو د ارادو له وجود ورکړي، دې وخت کې